الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. څنګه تاسو ته پته ده تحریک انصاف والا خپل لانګ مارچ چې کوم دا کله ملتوي کړو عمران خان لانګ مارچ راوته و بیرته ملتوي چې زه بیا راځم. اوس په حکومت دا د پرچې په کې اف آی آر په کې د دنیا مسایل یو ته جوړ کړل. نو ما په دې باندې مخکې ویډیو کړی و. نو عمران خان سره څلور کاله د حکومت ورسو د ځان یې صحیح ارتلاحان جوړ کړی و، خو سم فساد به دې ورسره کړی وی د نورو پارټیو سره په دې څلور کاله کې چې د دوی نسل یاد ساتلی وی چې یو خان ناغلی و زموږ ځای فساد کړی. تا ورسره جمهوري دغه کوو هغو درته اوس وګوره اوس و چې ښه مه کوه بد نشته، ښه دی ورسره کول چې اوس ورته ټینګ شه. نو زما سپریم کورټ ته دا دغلی وایي چې اجازت د عمران خان دی مکمل د خپل لانګ مارچ، د خپل احتجاج، د خپل د درنې مکمل اجازت ورکړي، ځکه زمونږ یو آزاد ملک یو. اوس خو چې راکم حالات دي نو اوس خو داسې اندازه معلومیږي چې دا آزاد نه دی، محفوظه پاکستان دی. نو سپریم کورټ ته اوس نظر دی، سپریم کورټ ته نظر دی مکمل اجازت دی ولا ورکړي، او د حکومت دا فرض دی چې دا به د لانګ مارچ، د درنې، د احتجاج دا یې حفاظت بکړي. دا مطلب نه چې په یې باندې لاټي چارج او شیرینګونه او انسوګیس به استعمالوي. دویم طرف د دا دغه دی چې وایي دا یو قاتل راغلی دی، وزیر داخله کړی دی، نو چې په یو کس باندې د آیسو، د پوډرو، د هیرونو پرچي او په ګاډي کې اوس نیول شوي بای ثبوت، نو هغه هم چې زه په عمران خان باندې داسې پرچې کوم د دهشتګردۍ. اول خو زموږ سپریم کورټ دا دغه دی چې په عالم قوانین دا دغه دی چې په هیرونو او په پوډرو باندې پانسي ده. نو اول خو چې د دې مکمل د دې سړي دا دغه وشي او هغه راغلی اوس وزیر داخله دی، د دې د مکمل زر تر زره دغه وشي انویسټیګیشن او دا زر تر زره د پانسۍ تخته ورسوي. د په خپله اعتراف په خپله باندې د رانا ثناء الله باندې یو چینل باندې اعتراف کړی چې او زه سمګلر یم. نو زمونږ بیا دا دغه دی سپریم کورټ ته چې عمران خان د دې مکمل اجازت ورکړي د خپلې درنې، د خپل احتجاج، د خپل پر امن او چغې و چې د پر امن طریقې سره کوم او اجازت یې ورکړي دي، ځکه چې دا زموږ جمهوریت دی پاکستان کې. او یا د بیا د سیسټم بدل کړي، د سعودي عرب سیسټم دی راولي، نور ملکونو کې چې کوم سیسټم دی، په دوبۍ کې چې کوم سیسټم دی پای کې احتجاجونه او دغه نشته چې بیا هغه سیسټم راولي. نو زموږ ملک چې دلته ووټینګ سیسټم دی، دلته جمهوریت دی، نو عمران خان د مکمل دا اختیار دی چې دا حکومت به د احتجاج پر امن طریقې سره به داسې بیا ورکوي او دا به خپل احتجاج کوي. دا عمران خان چې په دې څلور کاله کې چې څونه فالټینې، مریم نواز راتله، مولانا صاحب راغلی او بلاول راغلی، یو په یو باندې لاټي چارج کړی دی؟ نه، ټولو په ادارو باندې به الزامات لګولي، ادارو نومونه به یې ایسته، هغو دغه هم نه دی کړی. نو به یې چې دې د سپریم کورټ ته دمونه دغه دی چې مکمل اختیار دی ورله ورکړي او خپل احتجاج کوي پر امن طریقې سره.